السلام علیکم ملګرو، امید لرم ښه روغ جوړ به وئ. نن اتمه ورځ ده چې په ضلع کرم کې پور چې کوم سروس دغه سسپینډ شوی دی. په 27 اکتوبر باندې 3G پور چې کوم نیټورک و هغه یې سسپینډ کړی و. خو خوند واله خبره دا وه چې 8 ورځې جنګ وشو، 2 ورځې جنګ وشو. هغه جنګ کې یو بل ته مرچو کې تریټس ورکول، دمکې ورکول، یو د علاقې حالات خرابول. هغه دوران کې پور جي نه کټېدله چې کله جنګ اخري سیز فایر وشو، هغه نه بعد پور جي اکاټ شوه. جي نن تقریبا اتمه ورځ ده چې علاقې کې سسپینډ شوي دی. یوه طرف ته خلک دا یایي چې پور جي نشته علاقې کې کوم دی هغه کوم پیسا دی، هغه کوم سوشل میډیا کې غلط استعمال دی او زیاړې دي ضرورت دی هغه نشته دی. خو بل طرف ته خلک دا یایي چې پور جي نه دی واجب. خلکو ته زیاتې مسالې دي ویلې چې دلته خلک آنلاین کاروبار کوي، سټوډنټ دي، کلاسونه خلي. یا نن سبا ټوله سټډیز کوم دی هغه ګوګل ته راغلي دی. دنیا چې کوم دی هغه یوه ځای ته ټوله شوي دی. هر څه نن سبا انټرنیټ کې انټرنیټ نه وي نو زندګۍ داسې دی لکه دور او هر څه انکمپلیټ دی. نه مطالعه به خوند کوي، نه ریسرچ خوند کوي، نه بل څه. نو سټوډنټانو طلبه دا ډیمانډ ده چې پکار دی پور جي دي راشي او دینه کوم مسالې دي هغه به مو سره حل. دغه ځای کوم خلک دي هغه دا وینا کوي چې پور چې کوم سروس دغه د پکار دی بحال شي، رستور شي او دغه طلبات کوم مسالې دي سره به هغه هم حل شي. او دویمه خبره ده چې څوک سوشل میډیا منفي استعمال کوي یا غلط استعمال کوي، نه د حکومت ذمه ده چې هغوی په خلاف اکشن وکړي یا هغه کنټرول کړي یا سایبر کرایم په تخت هغه ته سزا ورکړي. خو علاقې کې کوم پور چې 3G کوم نیټورک دی هغه د زر نظر کولو شي. ویلې چې وای فای دی، فایبر دی، نور کوم نیټونه دي. فایبر اکسس صرف پر شنار کې محدود دی، څو کې دی او دین علاوه کوم نور نیټورک دی هغه څه څو خلي نه هغه دپاره تقریبا 40-45 هزار پورې کم سے کم دغه دوره خرچه کیږي. نو دلته کوم طلبات آنلاین کوم ټریډر یا نور کوم خلک دی هغوی دا وینا کوي چې پور جي د پکار دی بحال شي او دې سره د پکار دی د عوام مسلې هم حل شي. او د حکومت ذمه ده چې څو غلط استعمال کوي پکار دی هغه باندې ده په بندۍ ولګي او د سزا ورکړي.